کاکا ورسره په سټیج باندې ناست ټولو سیاسي پارټۍ مشرانو اکابرینو او په جلسهګاه کې ناسته کارکونانو ستاسو په اجازه دلته خبره وشوله چې خبره به د پارلمنټ د بالادستۍ او له دا څخه شروع کېږي لیکن له بدقسمتۍ څخه د پاکستان له جوړښته نیولې تر 11 کاله پورې تر 1956 پورې په پاکستان کې نه آئین و نه په پاکستان کې د پارلمنټ وجود خبره کېدله نو د دغه 11 کالو خبرو باندې هم باید چې موږ یو خبره وکړو تر ګردو له مخه خبره دا ده چې موږ یې راواخلو چې خالي د 9 اکتوبر شهیدان خان شهید یا دا نور شهیدان یا تر ګردو له مخه موږ راواخلو او زموږ سیاسي کارکونان باید چې په دې باندې ځان خبر کړي چې د پاکستان د جوړښت سره سره سم د لاسه اعظم خان افریدي ولې شهادت په نصیب شو د هغه بعد یو کال بعد د بابلیه د شهیدانو 800 شهیدان موږ ولې راواخیستل او د هغه بعد عبدالجبار خان چې د باچا خان ورور و او د مغربي پاکستان وزیر اعلی هم و د ولایت مغربي پاکستان وزیر اعلی هم و هغه ولې جامع شهادت نوش کړي پکار دا دی چې موږ پښتون بلوچ سندای ودې ته غور وکړو چې تر آئین له مخه هم له موږ سره دغه د مرګ زور خبره روانه وه او نن هم روانه ده د هغه بعد چې کله آئین جوړیږي د درو یا آئین دلته خلک خبره دا کوي چې دا متفق آئین دی لیکن دا متفق آئین په دې نه دی چې د بلوچستان 60% ممبرانو په هغه ټیم کې نواب خیربخش خان مري ډاکټر عبدالحی بلوچ او جنیفر موسی پر دې آئین باندې دستخط نه دی کړی صرف 40% دوه ممبرانو دستخط کړی دی لہذا یواره خو دا خبره پکار ده سیاسي کارکونانو ته چې موږ دا ووایو چې دا متفقه آئین نه بلکې یو اکثریتي آئین دی په دې حواله سره موږ بیا برته راځو د شهداو ولړۍ ته تر ګردو له مخه چې د درو اویا آئین جوړیږي نو تر ګردو له مخه اول شهید خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د شهادت په درجه باندې فایز کېږي د دې آئین باوجود د هغه بعد په 1915 کې حیات محمد خان شیرپاو هغه هم په شهادت باندې رسول کېږي د هغه بعد بیا راځو د 9 اکتوبر شهدا د 11 اکتوبر شهدا بیا چې راځو بلا تفریق له مذهبه او له ضدې د شول هسپتال د سلو وکیلانو و شهادت دا ټول شهیدان زموږ غره روان دي پر دې باندې باید چې موږ سیاسي کارکنان غور وکړو چې خبره چې د پارلمنټ د ازادۍ نه ده پکار دا دی چې په آئین کې دغسې ترامیم وي چې هر قوم ته پر خپل واک او پر وسایلو باندې مکمل اختیار وي کله څنګه ده چې مخکې یوه تجربه وشوله د پولن په شکل کې چې د هر کار خپله پاټۍ او بیا د هغه پاچیانو تر وادې یک اتحاد وي خو له بدقسمتۍ هغه ترسره نه شوله افسر محمد خان شیرپاو چې د قومي وطن پارټۍ مشر دی زموږ چیرمین دی هغه اوس بیا وړاندیز کړی دی چې پکار دی چې د دغه بدمرغۍ د مخنیولو دپاره پکار دی چې د پولن په شکل د هر کار خپلې پاچیانې جوړې شي او بیا په اپس کې اتحاد وکړي صرف د پارلمنټ له لارې که دا سره خبره وي چې موږ خالي د پارلمنټ د بالادستۍ خبره کوو که موږ د پارلمنټ د بالادستۍ خبره کوو چې درې سره صوبې سند بلوچستان او پښتونخوا زه خیبر نه ورکړم زه پښتونخوا وکړم چې درې سره یو چې د پنجاب یو کم څلوېښت کتاب دغه زیاتې دا حکومت نشي جوړولی دا به صرف د پنجاب سره پارټنر وي نور به موږ ته خبره صرف د پارلمنټ د بالادستۍ ته نه ده باید چې په آئین کې موږ د دغسې ترامیمو خبره وکړو چې ټولو قومو ته پر خپل وسایلو باندې واک و اختیار وي د دې علاوه زه یو بله خبره کوم نن د شهیدانو په دې حواله سره د پروګرام په حواله سره قومي وطن پارټۍ مرکزي کمیټۍ له ننه څخه 2 کاله له مخه دا فیصله وکړله چې باید عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او قومي وطن پارټۍ درې سره یو اتحاد سره وکړي 2 کاله له مخه د عوامي نیشنل پارټۍ خط
باچا خان مرکز پېښور ته ورسول شو او د پښتونخوا ملاوي پارټۍ څخه وملي اتل عثمان خان شهید ته په اسلام آباد کې حواله شو. 2 کاله وشو پر هغه باندې هېڅ قسم چشرف نه دی شوی. زه د قومي وطن پارټۍ د یو ذمهوار کارکون په حیث یا د عهدېدار په حیث زه نن هم له محمود خان اڅکزي څخه درخواست کوم او ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ څخه درخواست کوم چې دوی دې پر دې وړاندیز باندې د آفتاب خان شیرخوا پر وړاندیز دې غور وکړي چونکې دغه نه و شوی نو په شمالي پښتونخوا کې چې دغه کار ونه شو نو قومي وطن پارټۍ راولاړه شوله. د 6 پارټیانو په ملګرتیا پښتونخوا جمهوري الاینس یې جوړ کړي چې په هغې کې د ډاکټر صاحب نیشنل پارټۍ هم له موږ سره شامله ده. که چیرې هغه نشي کېدی باید پکار دا دی چې د بلوچستان پر سطح باندې دغه طرف د جمهوري پارټیانو یو الاینس جوړ شي که له څرنګه ده چې په پښتونخوا صوبه کې د پښتونخوا جمهوري الاینس په شکل باندې جوړ شوی دی. ډېره مننه. ډېره مننه. اوس زه خواست کوم دا